السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې هغه بل ورځ په سوشل میډیا یو ویډیو راغلی و چې هغه کې د 16 کالو خولي جنۍ چې هغه سره خپل خاون ډیر سخت ظلم کړی دی، خپل خاون وخلی دا ټکولې دا او په خپل کې ورته میهونه هم ټکوالی دي او به ترنه سر هم کټا کړی دی او په خپل خزه به زناکارین هم کولی او نشه په هم کوله. باقاعده د هغه جړه پر یاد هم راغلی دی. ملګرو تاسو به ټول معلومات دی ویډیو کې وګورئ چې هغه بدبخته خاون د خپل خزه سره دومره غټ ظلم اخره ور په سو وجه کړی دی. نو ملګرو که تاسو ځان لري ټول معلومات نه پورا خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلی بټن وهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې زموږ په معاشره کې نن سبا په زنانو او په ترسرو باندې ډیر غټ ظلمونه کیږي. ملګرو د 16 کالو خولي جنۍ د مو پلا د ارمان وی چې زما لور پیغله شي چې دا زړه زره واده شي چې دا زړه زره په خپل کور باندې شي چې دا باروبار کم خلک موږ بس خبرې کوي چې دا خبل موږ پس نه کوي. ملګرو دا د یو غریب سړي لور وا چې پلار خو مړ شو مور به پردو کورونه کې کارونه کول او چې کله هم لور پیغله شو نو یو ځوان له ورکړه خو مور ته سپته وا چې د غزوان به یو دلو به غیرت خيږي. ملګرو چې کله هم ورکړه او ماغه په ظلمونه کول هغه به کله وخله ټکوله. تاسو باقاعده هغه ویډیو کتلو چې په خپل کې ورته میهونه هم وخلیو، په خپل کې ورته هتکړې هم اچولې وي او بیا د هغه ماشوم بیا د هغه جنۍ انټرویو خو مخې ته راغلی و. هغه دا ویل زما خاون تاسو زر ته زر پانسی کوي، ما سره خپل خاون ډیر غټ ظلم کړی دی، ما ته بیا غلط ډیمانډونه کړل چې طالب ز کس راولم تبغه زنا کې چې کله به هم ما دا خبره د خپل خاون نه منله نه د هغې نه موجود به زه ما خاون راغلی او مال به ډیر سخت وال ټکول راکړل، مال سر هم کټا کړی دی او زه ډیره سخته زخمی کړی هم ایما. ملګرو حکومت لپاره دی چې زر تر زر دی خاغه ظالم گرفتار کړي شي او خاغه ظالم دی د پیښور په دغه چوک کې پانسی کړي شي چې خلک دنه عبرت واخلي. ملګرو ایچاله هم نری پکا چې په پردې خولور باندې دومره غټ ظلم وکي ځکه چې پردې خولور هم د چا اولاد دی د چا د زړه ټوکړه ده او باغه تر سره ډیره ساته کمزوري ده. اچھا لپاره چې په خپل تر سره باندې رحم وکي.